بسم الله الرحمن الرحیم. علم حاصلول دا نهایت ضروری او اهم دي. که موږ تاسو سوچ وکړو، خیال وکړو، فکر وکړو، په دنیا کې داسې هیڅ یو کار نشته چې د هغې علم سړی نه حاصل کړی او هغې ته هغه ورسي. لکه فرض کا مونږ به د مکینیک یعنی د بجلو والا کار واخلو، تر څو پورې چې بجلو والا په خپل کار کې مهارت او د هغې علم نه حاصل کړی، دی د بجلو په تارونو کې، د بجلو په بټنو کې، د بجلو په پلګونو کې، د دې په هر اوزار کې ګوتې نشي وهلی، دا نشي ټیک کولی. او کله چې دی د دې علم حاصل کړي، دته بیا د هر یو تار، د سور او د تور، د شین او دی، د هر یو تار بیا ته پته چې دا پلان کې دپاره دی، پلان کې دپاره دی او پلاني ځای کې دا وروستل غواړي. دقه شان د هر شیز علم حاصلول دا نهایت ضروري او اهم دي. د ټولو نه اول په مسلمانانو باندې مونځ چې دا فرض کړی شوی دی. د معراج په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د امت محمدیه دپاره دا یو بهترین تحفه او ډالۍ رب العالمین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړې ده. وس دا مونځ په مسلمان باندې فرض دی، خو د دې مونځ علم به هم حاصلول ضروري دي. ځکه چې تا ته د مونځ علم نشته، ته به مونځ څنګه ادا کوې؟ تا ته دا پته نه چې قومه به څنګه کېږي، جلسه به څنګه کېږي، دغه شان قیام به څنګه کېږي، او د دې د مونځ دا کم حروف چې دي، کومه ادایګي چې ده، په کم وخت کې مونځ کول دي، په کم وخت کې مونځ نه کول دي، د ګندګۍ سره مونځ کېږي، د ګندګۍ سره مونځ نه کېږي، د مونځ دپاره اودس کول دي، د اودس شرایط دي، د اودس سنت دي، مستحبات دي، فرض دي، دغه شان د مونځ چې دی هغه سنت دي، فرض دي. دا ټول زده کول د مسلمان لپاره ضروري دي. که په مونږ باندې روژه فرض ده، د هغې چې کوم احکامات دي دا هم په مونږ باندې د هغې زده کول ضروري دي. حج بیت الله دی، د رب العالمین د کور مبارک دیدار دی، دا هم یو عبادت دی. د دې د ادا کولو چې کوم علم دی هغه هم په موږ باندې زده کول ضروري دي. دغه شان هر یو کار، هر یو نیک کار د هغې ادا کولو نه مخکې د هغې علم حاصلول دا ضروري دي. او بیا په هغه علم باندې عمل کول. د عمل مثال داسې دی چې یو سړی وایي زه ګاډی زده کوم، او دته بل کس ووایي چې یاره که ته به ګاډي ته کښېنې، چابي به تاو کړې، بیا به اکسلیټر، بیا بریک، دا پوره قصه ورته وکړي. دی چې کله ګاډي ته کښېني دا چل وکړي، ډک شي، اکسیډنټ وکړي. کله چې ده په دې باندې پوره عمل نه کړی او پوره پریکټس ده نه کړی او ده پوره چل نه زده کړی، دی ګاډي نشي چلولی. هسې په دې باندې دی دا نشي کولی چې دته په پلانې په کتابونو کې ډېر ښه قصې میلاویږي چې د ګاډي د زده کولو طریقه دا ده، خو په هغه طریقه باندې سړی او داسې به چل هم نشي زده کولی. کله چې ته پریکټس وکړې، ګاډي ته کښېنې او یو پیر دوه بوزې راولې، هغې نه پس چې ستا کله په عمل کې هغه طریقه راغله، ته به چل زده کړې. نو عرض مې دا و چې علم حاصلول دا نهایت ضروري او اهم دي.